11 سپاره کې الله بیان کوي الله وایي ستاسو دا نیکې دعاګانې زه زر قبلوم خو د اخرې مې زر نه قبلوم که د اخرې مې درته زر قبلولې که نه د یو به هم درکې پاتې نه ځکه اکثر دا مولان امامان چې دا مقتدیان نه ګیلمني ټولو نه کني یو نیم نه خو زړه کې داسې خفی پر زړه کې ورته داسې خیرې کوي چې سمې خیرې ورته کوي هغه ازار کړي نو دا یاد ساتئ د امامانو سره ګوتې مه وهئ جومات کې بس راځئ خپل مونځ کوئ واپس بېرته ځئ او داسې کم ټیم باندې مونځ کولو په مکه ټیم باندې ملا ته واک ورکړه پرېږده هغه خپل ټیم باندې ښه پوهېږي او که ته د هغه نه په ټیم پېژندو ښه پوهېږي بیا راشه مخکې ودرېږه نو ملا دې څه شته دروئ ستا نه ټیم ښه پېژني هغه ستا چې کم ټیم ټاکلی هغې ته به ځان را رسوي شاته شاته مه ګوره د ماسپښین مونځ په 2 بجې هم کېږي او ته چې د یوې نیمې نه 3 منټه واوړې نو بیا د سټ مات شي شات خو لږ صبر وکړه په دې 9 کالو چې دا جنماز تا ته خالي نه دی پرېښی د یوه ورځ کې درته نه پرېږدي را رسېږي درته خو شاته شاته ډېر مه ګوره نو دا شان واک امام ته ورکړه او باقي چې کوم نه ستا نه مشران به یې ستا نه کشران به یې ستا همزولي به یې هغوی امام سره په جومات کې چیغ نه کوي نو ته هم نه کوه خاموش که دغه کار د دین کار ستا نه دینداره پکې شته دی هغه دینداره ولې ورته نه وایي چې ته ورته وایې که دا چېرته د بېدینۍ کار نه ستا نه بېدینه پکې شته دی هغه ناولي فاسقان ورته ولې نه وایي چې ته ورته رامخکې کېږي نه که مشران یې که کشران یې عالم دین سره په جومات کې چیغ چاړ نه کوئ او که یې کوئ نو په خوله به درته ظاهرا څه ونه وایي خو زړه یې بړاس کوي او چې هغې بړاس بیا څوک والي که نه هغه بیا زه ته نه دي راغلي تاسو خپله سوچ وکړئ خپل منظر وګورئ او مخکې سوچ وکړئ چې هغې نه کم انداز ته رسېدلي دي نو داسې فکر کوئ دا شان مشران د هغې خیرې مه اخلئ د مور و پلار خیرې مه اخلئ دا قبلېدونکي دي ګورئ خو خدای تعالی احسان دی چې د نیکۍ په شان یې نه قبلوي ورنه که یې قبلولې که نه نو ضرور پلار زوی ته خیرې کړي دي مور لورګانو ته خیرې کړي دي مشرانو کشرانو ته خیرې کړي دي امامانو مقتدیانو ته خیرې کړي دي داسې ډېرې خیرې شوي دي که دا ټولې خدای قبلولې یو به هم خدای نه و پاتې کړی ټول به ختم خو نه خدای تعالی وایي زه دا د شر خیرې چې کومې دي دا د خیر د خیرو په شان ته زر نه قبلوم